أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. سورة بقرة آیت نمبر 217. میاشتې د حرمت باغی کی د جنگ کولونا مشرکینو غیبم ځان ساته او کله به چې ضرورت راته نو چل ول به هغې دپاره جوړ کو چې دا یو میاشت حرمت ختم شو پلانۍ میاشت کې به نو څلور به یې پوره کولې کال کې نو مخکې وروستو به یې کړې. مسلمانانو د یو ځلې د جمادی ثانی د آخر په خیال کې پر رجب کې مرګ شو د کافرانو پروپاګاندا شروع کړلې چې دوی وایي چې مونږه د دې حرم زیات حقدار خلک یو صحیح دین والے یو دا وګوره د حرمت میاشتو کې جنگونه کوي. نو کله چې دا یو اعتراض ناجایز وکړو نو الله رب العالمین د دې ټول جرمونه ښکاره کړل چې ګوره د الله د لارې نه خلق منع کوي، کفر کوي، مسجد حرام نه خلق منع کوي، د دې حرم نه خلق وباسلی دي، جمعات نه وباسلی دي، شرک او کفر کې پراته په زور باندې خلق د دین نه اړوي، جنگونه تاسو کوي. نو څنګه دا خبره کوي تاسو؟ یعنی میاشت د حرمت کې جنگ کول دا یو ګناه ده، خو تاسو چې څه کوئ هغه څه دي، دا څه د ثواب کارونه ده تاسو چې کوئ، دا خو ډېر غټ غټ ګناهونه دي چې تاسو یې کوئ. او بیا دا مسله ذکر ده چې میاشت د حرمت کې ابتدا هغه نه ده پکار، خو کبل د سره جنگ کوي نو بیا به تو سره جنگ کې جواب کی، نو دا ماحول خو تاسو خراب کړی دی اے مشرکینو. یسألونک تپوس کې استانا عن الشهر الحرامی بارا د میاشتو د عزت کې عزتمنو میاشت باره کې تپوس کې نو هغې کې څه تپوس کې قتال فیه جنگ کول په دې کې څنګه دي، په باره د جنگ کې د میاشتو کې د دې تپوس کې. قلت وای قتال فیه کبیر جنگ کول په دې کې لویه ګناه ده، وصد عن سبیل الله اړول د لارې د الله نه، وکفر به کفر بالله باندې، والمسجد الحرام من کول د جمعات نه د عزتمن جمعات نه خلق من کول، و اخراج اهله یو استل د اهل د جمعات منه د دینه اکبر عند الله ډېر لوی دی په نزد الله، دا ډېر لوی ګناهونه دي مشرکانو تاسو دا کوئ. والفتنة اکبر من القتل او شرک ډېر لوی دی د وجلونه، قتل هم سخت ګناه دی خو شرک دا د دې نه زیات سخت ګناه دی، غټ ګناه دی. بیا د دې کفارو حالت ذکر کوي، دی وس وینو تر مرګ تاسو سره به جنګېږي تر دې چې تاسو د دین نه واړئ که وسې وشي. ولا یزالون یقاتلونکم همیشه به دي چې جنګېږي به تاسو سره حتی یردوکم تر دې چې وګرځئ تاسو عن دینکم د دین ستاسو نه ان استطاعوا که چېرې وسې وشي. اوس دا مسله کوم کس چې د دین نه واړې ده مرتد شو او دغې کفر په حالت کې و او مړ شو، نو که دنیا کې څه نیکۍ کړې وي هغه هم ټولې لاړلې بربادې شولې، آخرت کې ورته هم څه فایده او اجر نه میلاویږي، نو د کفر په حالت کې تلي نو همیشه جهنمي بشي. ومن يرتد منكم عن دينه هغه څوک چې واوړېده د
ستاسونا عن دینی د دین خپلنا فیمت نمرشو وهو کافرون پداسی حال چه کافرو فاولائک حبطت اعمالهم دا کسان برباد شل عملون ددی فی الدنیا والآخرتی پا دنیا و آخرت کی وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ دا کسان دی اور والدی هم فیها خالدون دی با باغی کی ہمیشہ جہنمیان. اس دی پا مقابلہ کی نیکان خلق ذکر کی ان الذین آمنوا یقیننا کسان چی ایمان راوڑے دے والذین هاجروا او کسان چی ہجرت کڑے دے وجاہدوا فی سبیل اللہ جہاد کڑے دے د اللہ پلار کی یعنی کم زیونو کی دین باندې په طریقہ عمل نشي کوله هغه پریږي دي او د الله پلار کی ځان کړی اولئک یرجون رحمت الله دا کسان امید ساتي د رحمت د الله والله غفور رحیم الله بخون کی او مهربان دی. اوس دې ځای کې ذکر کیږي نور تدی بد عمله مشرکین دی خو شراب او جواری دی تکار ویلی نو چونکه اول دا د دې د حراموالی څخکارا حکم نو راغلی نو تاسو شو شراب او د جواری باره کې اول کې د دې باره کې دا خبر رااله چې دې کې ګناه ده او فیدین دی بږي او دا گناہ د دې فائدې نه سیوا ده. بیا رستو راله شراب بارکی چې لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا مس په وخت کې نشه مکوئ نشی په حالت کې مستمنی ذکیږي. بیا سورہ مائده کې راځي چې دا شیطانی کارونه دي فجتنبو ځان تی بچ کی نو ښکارا ایمن او کړل داغینا نو ترتیبوار دمه په دمه درجه په درجه د دې شراب بارکی حکمونه راغلي دي او د دې وجه دا و چې دا شراب د سم لکه د وبوس کو او ډیر عادتو نو عادت خو په ګران لري کی په اسانه نه لري کی فتام العادت اشد من فتان الرضاعه فتام الرضاعه ماشوم چې د پیونه صبره نو سور هغه تګرانی چغي وي جړاګانی کوي د دې نه زیات ګران چې ده د عادت پرې بدل دي نو عادت لري کیږي او ختميږي ډېر مهنت اغه لغواړي. یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کې استانا په بار شراب او جواری قل فیهما اثم کبیر تو په دې دواړو کې لوی ګناه ده ومنافع للناس او فائدې دي پر خلکو خلک پکې په جواری کې په اسانه مال وګټي کله او کله دی وای چې مونږه نشي سره غم ختمو یا طاقت پیدا کو و اثمهما اکبر من نفعهما ګناه د دې دواړو لوی ده د فائدې د دې دواړو نه. اوس بل سوال چې څه شي خرج کی نو ګوره چې تاسو سره ته پوهیږي چې خلکو حالات ډېر خراب دي خپل خپلوان گاونډیان بد حالات دي او خوراک ساکله خلکو سرزنشته ده نو بیا ته جمع کول د پیسو ولې کوي بس چې ستا کم ضرورت به پوره کیږي هغه خپل ضرورت پوره کوه هغه نه سیوا چې کمال دولت الله تعالی درکې هغه خلکو باندې خرج کوه چې خلکو ضرورت پوره شي. ويسألونك ماذا ينفقون تپوس کې دې ستانه چې څه شي خرج کی قل العفو تو هغه چې سیوای د ضرورت نه زیاتی سچی د ضرورت نه سیوا هغه خرج کی. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون دغه سیوا دې کې الله تاسو ته ګنادي د پاره چې تاسو غور او فکر وکړئ په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې دنیا باره کې هم سوچ او فکر وکړئ آخرت نو تاسو پته ولګي چې کوم د پاره ډېر مهنت کول غواړي. اوس د دې بل یو مسلې طرف ته اشاره یتیمانو سره ظلمونه زیاتی کېدل نو مسلمانان هغه سره بیا فکر و چې موږ ته د یتیمانو باره کې خاص وضاحت وشي. ويسألونك عن اليتامى تپوس کې دې ستاره مبارک یتیمانو کې
قل اصلاح لهم خیر تو چې اصلاح د دې لپاره غوړه ده وان تخالطوا کچری ګډوي د دې سره مال شریک خرج کوي د دې سره اخوانکم نورونه دي تاسو مقصد دا دی د یتیم د مال حفاظت کوي ولکه مثال اوس یو کس تیاوي چې زه د دې ورواره د دې مال حفاظت کوم دکان وغیرہ او خپل روکټه وټه بکوم دا ډېر ګران ده نو دا سکارو کی چې دا مال یو ځای کې وي چې یو ځای کې به یې زه خیال کوم او چلوم به او د دې چې کوم ګټي هغه بدله سمبالو نو کچرته کې مال دې لپاره شریک کړي شو چې نقصان نه ورکړي یتیم لا بلکې فائدہ سوچ کړي نو بیا پاره کې څه ګناه نشته دی یا یو ځای خوراک څښاک کوي دې کې څه ګناه نشته دی والله يعلم المفسد من المصلح الله پی جنی فساد کوونکې او اصلاح کوونکې جدا د اصلاح کوونکې الله پی جنی چې څوک رواني خیال دې د چا او چا د اصلاح خیال دی الله ته معلومه ده نیتونه الله ته معلوم دي ولو شاء الله لعنتكم کچری خو خو د الله نو تاسو به تکلیف کې چولوي یعنی تاسو ته بالکل دا وی چې نه په هیڅ صورت کې بعد دې سره مان نه شریک کوي او ځای کوي به نه ولیکن شریعت آسانی پیدا کړی د الله سختی نه د جوړ کړی نو تاسو بس دا خیال کوئ چې د یتیم مال ته نقصان ونه رسي ان الله عزیز حکیم یقینا الله غالب او حکمت والدین اوس بل مسله مشرکین آپس کې به ودونه کول نو دلته کې ویل شول چې مسلمانانو تاسو د مشرکانو خو سره به ودونه نه کوئ او خپل لونه خیندې دا به مشرکو سړوله په واده باندې نه ورکوي دا منع وشوه بیا وروستو سوره مائده کې هغه راغلي و چې اهل کتاب وي یهودي نصراني ښځې نو هغې سره مسلمان سړی واده کولی شي خو مسلمانه جینۍ هغه یهودي یا نصراني له هم نشي ورکولی یعنی مشرکانو سره هندوانو سکانو وغیره سره واده بالکل منع دی دا هغې له لور خروم نشي ورکولی د هغې نه هم جینکۍ نشي کولی یهودیان نصرانیان چې دین باندې ولاړ وي د هغې نه جینکۍ کولی شي خو خپلې مسلمانې جینکۍ د هغې سړوله نشي ورکولی ولا تنکحوا المشرکات او په نکاح باندې نکاح مه کوئ تاسو ولا تنکحوا نکاح مه کوئ مشرکو ښځو سره حتی یؤمننا تر دې چې ایمان راړي ها یو مشرکه زنانه غیر مسلمه ده مسلمانه شوله نو بیا ته سره نکاح کولی شي یهودا او کرسچنه که مسلمانه نه ده هم نو نکاح ورسره کېدی شي او باقي غیر مسلمه چې د هغې دپاره ضروري ده چې هغه مسلمانې شي نو هله بیا ورسره نکاح مسلمان کولی شي ولا امة مؤمنة او یقینا وینځه چې مؤمنه خیر غردا من مشرکتین مشرکنا ولو اعجبتکم اگر چې تعجب کې چې تاسو لرا یو وینځه به مؤمنه ده دومره ښایسته به هم نه بل طرف ته مشرکه ده او ډېره ښایسته ده او ته حیرانېږي چې دومره ښایسته ده خو چونکې مشرکه یې کافره یي نو هغې سره واده مه کوه دې وینځې سره واده ولا تنکحوا المشرکین ولا تنکحوا المشرکین او په نکاح مه ورکوئ تنکحوا مخکې راغلی دلته تنکحوا مطلب دا دی په نکاح مه ورکوئ یعنی لور خور مشرکین مشرکو سړو ته حتی یؤمنو تر دې چې ایمان راوړي ولعبد مؤمن خامخا غلام مؤمن خیر من مشرک غوره دی د مشرک سړي نه ولو اعجبکم اگر که تعجب کې چې تاسو لرا اولئک یدعون الی النار دا مشرکو سره واده ولې نه دی پکار وجه دا چې کور ته د مشرکین رالل نو جهنم طرف ته دی رابلی کور بدل قرار اولئک یدعون الی النار دا کسان بلنه کی طرف د ورته والله یدعو الی الجنه الله بلنه کی جنت تا والمغفرة بخنتا باذنه بخبل حکم سرا ويبين آياته للناس بیانی خپل آیاتونه خلقو ته لعلهم يتذكرون دیر پارا چې دې نصیحت قبول کی دا آیاتونه
دا دې دپاره قرآن دې دپاره بیانېږي چې خلک نصیحت واخلي او نصیحت قبول کړي. اوس دلته کې د مشرکینو یهودو نصاراو د هغوی نور یو څه عملونه ذکر کوي. هغه دا دی چې بعضو به لکه یهودو چې زنانه باندې به میاشتې بیماري وه، نو بلکل ځان به یې ترې په ډډه کوو، په هغې کټ کې اوس نه کېناسته، غوراړ سا کې اوس نه کوو، لاس په یې نه وړله، دومره به یې ترېنه کرکه کوله او ډډه به یې کوله. او بعضې مشرکین به نو هغوی به وایي چې دا پکې چا راوستي دي، بس جایز دي دا هر څه که بیماري ده نو هم کوروالی وغیره به یې ورسره وکړو. نو د دې نه منع وشوله چې داسې حالت کې تاسو نږدې کېدی شئ ورته، لاس وړلی شئ، نږدې کېناستې پاڅېدی شئ، خوراک څښاک کولی شئ، د یو بل جوټه خوړی شئ، خو لیکن صرف د کوروالي نه منع راغله. کوروالي په دې حالت کې نشي کولی څو پورې چې پاکه شي او بیا غسل وکړي، نو هغې نه بعد اجازه وي. بل مرض هغې کې چې د لواطت په شان کار به یې کوو زنانو سره، نو د هغې نه هم منع راغله په بل آیت کې چې تاسو کوروالی کوئ نو صرف هغه مقام کې چې هغه ځای د پیدایش د ماشوم دی، بل مقام کې کوروالی نشي کولی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ تپوس کې دی ستا نه په باره د حیض کې، قُلْ هُوَ أَذًى تو وایه چې دا ګندګي ده، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ نو ډډه وکړئ د ښځو نه فِي الْمَحِيضِ په حیض کې، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ یعنې ځای د حیض نه ځان وساتئ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ مَنځدې کېږي دی ته حَتَّى يَطْهُرْنَ تر دې چې پاکې شي، یعنې جماع دپاره به نږدې کېږي. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ کله چې دی ښې پاکې شي غسل وکړي، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ راتله کوئ دی ته کوم ځای نه چې الله تاسو ته حکم کړی دی. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ یقینا الله مینه کوي توبه ویستونکو سره، ويحب المتطهرین او مینه کوي د ځان پاک صاحب ساتونکو سره. صفائی ستھرائی څوک ډېر خیال ساتي د الله خوښي، نو یو ظاهري بدن او کپړې لباس کور وغیره د هغې صفائی ده، او بل د خپل روح او د زړه صفائی ده، نو هغه توبې سره صفائی راځي. نو څوک چې توبې وکاږي او ځان پاک صاحب ساتي نو الله ورسره مینه کوي. نو دې معاملو کې هم صفائی خیال ساتل پکار دي. نساؤکم حرث لکم ښځې ستاسو کروندې دي، ستاسو ځای د فصل دي ستاسو دپاره. فاتو حرثکم راځئ خپل کروندې ته فصل ته، حتی انا شئتم کوم ځای په کومه طریقه چې ستاسو خوښه شي. انا شئتم په کومه طریقه یعنی هره طریقه چې خو چې جماع کوي نو ځای د فصل کې، بل اجازت نه. وقدموا لانفسکم او مخکې ولېږئ تاسو د پاره د خپلو ځانونو، یعنې نیت وکئ د اولاد دپاره. دا جماع صرف هسې شهوتونه نه چې د اولاد نیت پکې. وقدموا لانفسکم واتقوا الله واعلموا او ویریږئ د الله نه او پوه شئ انکم ملاقوه یقینا تاسو مخامخ کېدونکي د هغه سره. نو دا دې خو نه وایي چې بس دا خو بڼه د دې هم تپوس کېږي او کېږي به ښځې خاوند ټول معاملات د دې هم تپوس کېږي چې شرعي طریقه باندې کړي دي او که نه بل خوښې هم کړي دي که یا د کفارو طریقې هم اختیار کړي دي، د دې به الله تپوس کوي. دیو جن حدیث کې راغلی جماع په وخت کې څوک دا وایي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا، کوم اولاد چې الله ول ورکړي نو شیطان الله بیا هغه بچ ساتي. نو د دې هم طریقې څنګه چې موږ طریقې الله ښودلي دي د الله او د الله رسول، د روزي او د حج، نو ټول طریقې د دې کوروالي طریقې دا هم چې د دې حکم او طریقې او احکام هغه قرآن حدیث کې ذکر دي، هغې مطابق به ژوند تېروي انسان. وبشر المؤمنین او زیر ورکړه مؤمنانو ته. اوس دلته دا ذکر کوي کله کله یو انسان چې دی هغه نیکی کوي نو بل ورسره بد کوي، تو به ښه کوي هغه درسره بد کوي. کله چې دی انسان پرهیزګارۍ یو کار کوي او بل وله نقصانونه ورکوي، کله د خلکو روغ راولي او بیا ورپسې خلک خبرې کوي د دا مطلب دی او دا مطلب دی، نو کله انسان ډېر تنګ شي. و
وای بس قسم دې کما بیا نیکی وکړه یا مې د خلکو روغه نه به کومه ده. نو دلته الله رب العالمین دی آیت کې اوس منع کوي چې د نیکۍ نه بندېدو دپاره قسم مه کوه. د الله نوم دې دپاره مه اخله چې ته وایې چې زه به نیکي نه کوم او پرهیزګاري به نه کوم او اصلاح به نه کوم. دا خو خامخا د کولو کارونه دي. خلک دله تکلیفونه درکوي نو بس په هغې صبر کوه، هغه جدا نیکي شوه، د هغې به الله جدا اجر درکوي. خو ته دا مه وایې چې بس زه به نن نه بعد چا سره نیکي نه کوم، د ورور سره نه کوم، ډېره مې وکړله، د خور سره نه کوم، ډېره مې وکړله. دا به نه وایه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، مگر زوی نوم د الله ډال یا منع کوونکې لأيمانكم د خپلو قسمونو دپاره، ان تبروا د نیکۍ کولو نه، او تتقوا پرهیزګارۍ کولو نه، او تصلحوا بین الناس او د اصلاح کولو نه په منځ د خلکو کې. دا مه وایئ چې بس نیکي به نه کوو، پرهیزګاري به نه کوو، خلکو منځ کې اصلاح نه کوو. والله سمیع علیم، الله اورېدونکی دی او پوه دی. اوس کې یو انسان دا دی یو قسم کوي، د ده پوره صحیح خیال دا دی چې زه په رښتیا قسم کوم، خو پکې نه ده نه هېر شوي او ده هغه قسم وکړه په هېره باندې. لکه مثال په طور باندې یو کس نه 100 روپۍ اخیستي او بیا ولا نه دي ورکړي، یا ورکړي دي ولا واپس، بل یو کس ورته وایي چې ته قسم وکړه تا دا ورکړي دي که نه دي ورکړي. نو ده قسم وکړه په خپل خیال کې او پکې نه هغه غلط و. نو د ده بلکل زړه نه د ده دا خیال و چې بلکل ما دا قسم په رښتیا خوړلی، خو پکې نه ده نه هیر و، هغه پیسې نه وي ورکړي او ده قسم وکړه. په دې بیا الله څوک نه رانیوي، ځکه چې د په اراده باندې دا غلط قسم او دروغ قسم نه دی کړی، بې ارادې ترې نه شوی دی، هیر و ترې نه. بل په هغې باندې هم الله څوک نه رانیوي چې بعضې خلک هغه په قسم عادت شوي، نو قسم دی اکثر وایي والله بالله داسې، نو هغې څه قسم وکړو، نو په هغې هم الله بیا څوک رانیوي نه. خو ځان ساتل پکاري بې ځایه قسمونو نه. بیا هم په هغې قسم الله رانیول کوي او انسان ګناهګارېږي چې هغې ته دروغ قسم وایي. یو کار دی نه دی کړی او ته وایې چې قسم دی چې ما کړی دی، یا یو کار دی کړی دی او ته وایې قسم دی ما نه دی کړی، نو دروغ قسم دی وکړو، په دې انسان رانیولی کېږي که سخت ګناهګاري. نو دلته اوس د دې ذکر کوي لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، نه نیسي تاسو لره الله په بې ارادې قسمونو ستاسو، ولکن یؤاخذکم لیکن نیوي تاسو بما کسبت قلوبکم په هغه قسمونو چې تاسو قصد کړی دی، زړونو ستاسو قصد کړی دی، یعنې ارادې سره، مضبوط ارادې سره. والله غفور حلیم، الله بخونکی دی او صبرناک دی. اوس دلته بله مسله ذکر کوي، هغه دا ده مشرکینو به دا طریقه کوله، ښځې نه به تنګ وو نو طلاق به هم نه ورکوو او ښځه کوله به هم نه نو قسم به یې وخوړل، قسم دی که زه تا ته نږدې رالم نو بس نږدېوالی به هم ورته نه کوو او پرېښوده به هم نه. نو اسلام یو حد مقرر کړو، حد یې دا مقرر کړو چې بس زیات نه زیات 4 میاشتې لپاره قسم خوړی شي چې ښځې ته ووایي قسم دی تا ته نږدې کېږم نه. 4 میاشتې چې تېرې شولې نو بیا به یا خو به ته دې سره رجوع کوې، وروالی کوې، او یا به چې بس طلاقی به یې پرېږدي به یې، دا نه چې بس ته قسمونه کوه او په هغې باندې وخت تېروه او دغسې ژوند ساتلي. نو د زنانو حفاظت دپاره الله دا حکم مقرر. للذین یؤلون من نسائهم، دپاره دا کسانو چې قسم کوي د جدایۍ د خپلو ښځو نه، تربص 4 اشهر، انتظار به کوي د 4 میاشتو. فإن فاؤوا کچرې رجوع کړله، فإن الله غفور رحیم، یقینا الله بخښنه کوونکی رحم کوونکی مهربانه دی. وإن عزموا الطلاق، کچرې دوی قصد وکړو د طلاق، فإن الله سمیع علیم، یقینا الله اورېدونکی دی او پوه دی. اوس دلته بله مسله هغه ذکر کوي، هغه دا ده چې طلاق کله واقع شي نو د هغې عدت چې دی هغه 3 بیماریانې دی. 3 بیماریانو کې دننه که چا رجوع کړله 1 طلاق یا 2 طلاق وکړي نو بس هېڅ نشته دی، او که رجوع یې ونه کړله نو بیا به نوې نکاح ته ضرورت راځي چې، او که 3 طلاق یې ورکړي نو بیا به
د یو بل نه مکمل چې کله جدا شي 3 طلاق سره او هغه ښځه لاړه بل ځای کې واده وکړو او هغې وله په اتفاقي طور باندې هلته کې هغې وله طلاق ورکړو یا خاوند مړ شو منصوبه یې نه جوړه کړي لکه دا حلالۍ چې خلک کوي ارادې سره چې بس یو شپه 2 شپو له به دا بل ته واده کوو بس بیا به واپس دې زوړ خاوند ته واده شي دا په دې باندې ډېر لعنت ویل شوی دی حدیثو کې دا کار به نه کوي والمطلقات طلاق شوی ښځې یتربصن انتظار به کوي بانفسهن په خپلو ځانونو 3 قروء 3 بیماریان 3 حیضې کومې زنانه چې هغه لا نابالغه دي وادونه یې شوي یا ډېر عمر وي او بیماري پرې نه راځي نو بیا 3 میاشتې دي بس ولا يحل لهن حلال ندی دی د پاره یکتبنا چې پټ کی ما خلق الله هغه چې پیدا کړی الله فی ارحامهن پر رحمونو د دې کې ان كن یؤمن بالله والیوم الاخر دی په دې هیڅ باره کې دروغ نه وای چې لا پوره شوی نه وي چې پوره شو ان كن یؤمن بالله والیوم الاخر کې چې ایمان لري په الله پر ورځ د آخرت یا پوره شوی بیماریان یو وي چې لا نه دي پوره شوی نو هیڅ قسمه دروغ بدی باره کې نوې پټوالی باندې کې وبعولتهن حق بردهن خاوندان د دې لایق دي د رجوع کولو دی ته فی ذالک په دغه موده کې په زمانه د عدت کې ان ارادو اصلاح کچری اراده لري د جوړ جاړي اصلاح کولو یعنی ما وی چې یو طلاق ورکړی شي یا 2 طلاق او دا عدت لا پوره شوی نه 3 بیماریاں نه پوره شي نو دې دوران کې خاوند رجوع وکړلا په جبا یا په عمل باندې نو بس هغه رجوع کولی شي د دې خپل کور وخه جاری خپل نکاح به جاری بیا چلیږي واده ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او د خزو لپاره حق د بشان دا غي چې په دې باندې دی بالمعروف په خاطر طریقه باندې د خزو هم حق دې څنګه چې په دې باندې ذمہ داریان دي د خاوندانو حقوق دي نو د خزو هم حقوق دي او بالمعروف په خاطر طریقه باندې دا دې چې ولي الرجال عليهن درجه او د سړو لپاره په خزو باندې اوچته درجه ده والله عزيز حكيم الله زور ورده وحكمة والده أقول قولي هذا